objects, one is disk, another one is hoop, is placed on any inclined plane, making angle with x-axis. So calculate the speed for the both objects and also determine that which object will move first to the bottom. That's all right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello yaranu chiru jodo baye de jondo de siat po jamu bandiba patiye. Munga already the first year physics shuru kade chapter number 5 ki munga view aw munga chikuma rotational inertia as well as other chikuma rotational motions related chikuma terms di dage bare ke khabari kade nen chikuma re munga topic the rolling of disk and hoop down inclined plane. خداغه مخکې یو خبره بلا چې زه تاسو ته کول غواړم هغه دا چې الریډي چې کومه لینیر کوانټیټیز دي او روټیشنل کوانټیټیز دي دغه په اړه کې الریډي تاسو خبرې کړې دي تاسو په غوښنه پوه شئ لکه مثال په تور باندې ما سره سو ایکویشنز دي ما سره درې ایکویشنز اف موشن دي لکه مثال په تور باندې په دلته په لینیر کیس کوم لیکم او په انګولر کیس کې دلته لیکم چې دا تاسو ته اول نمبر کلیئر شي اولنه ایکویشن موږ سره چې vf = vi + 80 نو کچری دا ته انګولر کیس کې لیکو اوميگا f = اوميگا i + الفا t اوکې دا دویم نمبر چې کوم خبره ده موږ سره سیکنډ ایکویشن موږ سره څه شی چې s = vit + half at square نو کچری دا انګولر کیس ته ځاړو ما نو theta = اوميگا it + half alpha t square اوکې third equation چې کوم سره ده 2as = vf square minus vi square نو چې دا angular case سره 2 alpha theta = omega f square minus omega i square خبر باندې پوښښ کنه دا شان پر څه ک نیوټن څخه لاله f = mn او t = i alpha یاد درته کنه ک kinetic energy ده kinetic energy = half mv square نو already kinetic energy = half i omega square یاد درته کنه دا already موږ پروف کړی په دې باندې موږ ډسکشن کړی دی چې سیمپل دا لینیر ویلاسټی دا نو دا انګولر ویلاسټی دا لینیر ډسپلیسمنټ دا انګولر ډسپلیسمنټ دی دا لینیر ایکسلریشن دا نو دا انګولر ایکسلریشن دا لینیر فورس نو دا انګولر فورس دی دا ماس دی ماس چې کوم دی انګولرلی موږ په انرشیا راغلی بچي ټیک ټاک زما نن په کلاسي ښه په 2 بجې صحیح ده بس ټول راوړې نو سلور دغه دي سبجیکټس دي کنه زما د انلاین کلاس روان دي دا به ختم شي ورته او په فکس په 2 بجې تقریبا خیر ده کنه لیټ هم شنو مسله نه کوي ډایرکټ راځه صحیح ده ٹھیک شو 1:31 دی تقریبا بس په 2:20 باندې دې پر ځان را رسوځه چولې موري خو راځه ورته صحیح ده ٹھیک شو موږ راځو موږ نور ټیچران روان دي ښه صحیح ده ٹھیک شو اوکې دا ماس نو دا چې کومه ده ما سره انرشیا ده ساده خبره ٹھیک ده kinetic energy = half m square kinetic energy = half i omega square ٹھیک شو د الریډي په اړه کوم ډسکشن کړی دی تاسو به په دې باندې پوه شئ نن چې کومه موږ دوه څه کنسیډر کوو یو موږ کنسیډر کوو ډیسک څه شي ډیسک اوکې اول موږ کنسیډر کوو hoop اوکې what is the main difference between desk and hoop مین خبره ده چې د دې دوه په منځ کې فرق څه شي دی ګوره ګوتما خو الریډي تاسو پیژنئ خامخا د چا چې ودونه شي ویلي ګوتمه به جوړې کړي د چا چې ندي شوی بازي نه خلک اسی شوق کوي دغه ګوتمه ته چې کومه ده دغه ته څه ما دغه ته زه هم کوم ځکه چې دې منځ ډړي خبر باندې پوښښ کنه نو چې کومه د دې دیوالونو ګوره دا وال زه دا تنی نه تن او دا منځ چې کومه دا ډړ دی دا چې شهر دا هوپ دی خبر باندې پوښښ کومه چې موږ سوال رنګ ورکم وایو نو piece of thin walled cylinder or a hollow sphere is called hoop or thin ring okay clear دی هوپ مو پیژن کنه ګوره دی او اوګانو ته ګوره منځ به ډړي نو مطلب دا هوپ شو خبر باندې پوه شئ کنه خو کچری دس یو سلندر تر والی چې پیر سه به د منځ کوم ډډ نه دی بلکې دلته څه شری دا مکمل ډک دی ډک خبر باندې پوه شئ کنه نو دغه ته موږ څنګه وایو دغه ته موږ وایو څه شي ډیسک څور وایو ډیسک اوکې لکه تاسو په کیرم بورډ کړئ هغه گیم هم کړئ کیرم بورډ دغه څه شی دی نو هغه کې چې کومه ګوله استعمالي هغه موږ ډیسک کنسیډر کولای شو ساده خبره چې د هوپ چې کومه ده د دې منځ بډړي خو د ډیسک چې کومه منځ با نه ډډ اوکې دا دام سلندریکل شیپ ده دام سلندریکل شیپ ده د هالو سلندر وي یا هالو سفیر خبر باندې پوښښ کنه او د دې چې کومه څه وته وي سالډ سلندر ورته وي څه ورته وي سالډ سلندر او د دې څه شو دي ته وي 10 walled cylinder
ओके 10 वाल सिलेंडर या ورته هالو सिलेंडर या هالو سفیر ورته هم ویل شي خبر باندې پوه شئ کنه لکه مطلب یو بال تر والا چې دغه منظم ډکی او برخول په دې باندې ټیک شو کنه نه ته وی سالډ سفیر خود د سه بال لکه فوټبال راواله منځ ډډ دی دې ته وی هالو سفیر اوکې دا دونه بس را پرېدا ما دا په انکلاینډ پلان باندې ز پرېدا ما چې کومه داسې سلوپ وي او په دې سلوپ باندې په دا دواړه پرېدا ما دا رواني ښکدا دواړه مقابله وکړي چې د کم یو کاینټیک انرژي سیوا ده یا د ساري د کم یو سپیډ سیوا ده کاینټیک انرژي خو دواړو کې ده خو د کم یو سپیډ سیوا ده خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته چې کوم زره سپیډ خبره کوم کنه څه خبره کوم د سپیډ خبره زه کوم د سپیډ دا به کوم ځای نه کیلکولیټ کوم الریډي کاینټیک انرژي تاسو دوه کیس کې ویل ده دلته چې کوم تاسو سره د ښکاری دا لینیر کیس ده کومه کیس ده لینیر کیس ده او دا کومه کیس ده انګولر کیس ده خبر باندې پوه شئ کنه دا لینیر کیس ده دا انګولر کیس ده تاسو باندې پوه شئ کچری په دې پوه نه نو خامخا تاسو لاړ شئ او شاتنه چې کوم لیکچر ده د دینه مخکې جمع کړو ټیک شو بلکې دا چپټر ټوټل وګورئ چې تاسو په دې باندې کلیر شئ نو ګورئ زه آسان چل کومه آسان څنګه چل کومه دې چل کومه ایزی چې لیټ suppose we are considering an inclined plane زه inclined plane consider کوم اوکې خبر باندې پوه شو کنه او په دې inclined plane باندې زړه دوه هم څه شی ورته وایي ډیسک او هم چې کومه هوپ دی دا څه پرېږدم خبر باندې پوه شو کنه نو ګورئ مثال په تور باندې making an angle theta okay with the x axis simple ساده خبر باندې پوه شئ x axis سره دا څه جوړي انګل جوړي مثال په تور باندې دا مسره x axis دی دا مسره y axis دی اوکې دا x axis شو ټیک شو او دا څه شو y axis شو خبر باندې پوه شو کنه او دا مسره کوم پلان شو انکلاینډ پلان شو تھیټا یې جوړه کړې ده اوکې دا کچېره دا په 3 ډایمنشن کې ولنه دا بنورم خو شي ګوره کوشش دا کوم په 3 ډایمنشن کې غوړ وغستانه شم ایم سوري خو لکه داسې تاسو ځان لا جوړه کړئ اوکې داسې وانه ټیک شو دا چې باندې انګل تھیټا جوړه کړې ده او دا هایټ h ده مطلب دا پلان دا سیده پرته ده سیده خبر باندې پوه شئ کنه داسې سیده لکه څنګه چې ما سره لیټ سپوز دا پیپر دی یا دا موبایل فون دی داسې خبر باندې پوه شئ کنه داسې دلته چې کومه زبر دا سالډ ډیسک او دلته به هالو ډیسک دا به زبردم یعنی هالو چې کومه ما سره رنګ دی تن رنګ دی یا هوپ او کومه چې ما سره دا ډیسک دی دا به زبردم خبر باندې پوه شئ د دې دوه سپیډ به معلومه خبر باندې پوه شئ کنه نو دلته سوچ وکئ چې لیټ سپوز دلته زره دوه پرېدم دا ما سره څه شری دا ما سره ډیسک دی څه شری ډیسک خبر باندې پوه شئ کنه منځ څه شری منځ بالکل ډک دی خبر باندې پوه شئ دا څه ډک دی ټیک دا مکمل ټیک شو او دلته دا ما سره چې کومه دی دا وګورئ دا ما سره رنګ دی یا چې کومه دی تاسو ورته سوای هوپ دی دا ما سره دا دی دام خطر روان دی او دام خطر روان دی نو تاسو ذهن څه وایي دلته خدا دومره په هایټ باندې ځمکه نه دي کنه نو آیا په دې کې پوتنشل انرژي بالکل نه خو چونکې زه دې سپیډ معلومول غواړم دا خطر روان بیکاز اف ګریویټیشنل پوتنشل انرژیز زما کار د دې دوه د سپیډ سره دی د سره دی د سپیډ سره دی نو که زه دلته اوس وایم دا سایډ بلګ ماته میټاول غواړي په اجازه دي دا سایډ بلګ میټاو ما صحیح ده وهم ده نو ګورئ دلته دا به زه سکه دا به زه میټاو کوم ټیک شو دا به زه میټاو کوم الریډي تاسو دې نه خبرې نوٹ کړی به می هله ده اول نمبر چې کوم رزه کیلکولیټ کوم څه شي د چل کوم چې دا هو په صحیح ده ټیک شو د دې لپاره زه کیلکولیشن کوم چې د دې لپاره زه کیلکولیشن کوم یارانو نو دلته چې دا هو کمره د لاندې را روان دی نو یو خدا چې د خطر روان دی دا داسي تاویګ لګه د ټایر په شان د سره روان دی بل چې دا سیده روان دی لکه سیده دا ډیسټنس دسه کور کوي او دا چې کومه دی انګولر ویلاسټی دی هم شته نو دوه قسمه کاینټیک انرژیز به تاسو ما دا خبره مخکې کړو چې تاسو ته یاد دي دوه قسمه کاینټیک انرژیز به دي لکه که زه د هوپ ټوټل کاینټیک انرژي خبره کوم کنه ټوټل کاینټیک انرژي یو ما سره پدې کې چې کومه کاینټیک انرژي دا هغه سي لینیر ده کومه ده لینیر او بل چې کومه سره کاینټیک انرژي دا کومه ده هغه ده روټیشنل دوه قسمه کاینټیک انرژیز دي ما سره خبره باندې پوښښ کنه یو چې کومه ده لینیر ده او بل چې کومه څه ده دا روټیشنل ده کلیر ده کنه
اوس دلته سوچ وکړئ چې کچېرې زه دلته ټوټل کاینټیک انرژي خبره کوم نو دلته انرژي کنزرویشن د لا فالو کیږي څنګه فالو کیږي چې دا دې ځای نه روان دی دلته پوتنشل انرژي میکسیمم ده څه شي د پوتنشل انرژي میکسیمم ده صحیح ده پوتنشل انرژي شته کنه دلته پوتنشل انرژي څه ته کنورټ کیږي کاینټیک انرژي ته کنورټ کیږي نو دلته چې د دې لپاره کومه څه فارموله ده په ګوره سره دوه د لپاره استعمالومه چې لاس ان potential energy is equal to gain and kinetic energy دا ګوره دوه د لپاره شو ها خو بس لاس ان potential energy خو ټیک دا خو دا gain and kinetic energy چې کیږي نو یو خو لینیر ده څه شي دا لینیر ده لینیر او بل چې کومه څه شي ده دا روټیشنل ده دوه قسمه kinetic energy چې کومه ده په دې ځای کې موجود دي نو لاس ان potential energy که زه دلته ګورم نو ګورئ دا potential energy ما سره څه برابر ده د mass times gravity times height په نهم کلاس کې تاسو ویلي دي کنه mgh د دې برابر ده کنه د پټ کوي mgh is equal to kinetic energy linear ټیک شو elbow لګوم پلس kinetic energy angular چې ورکوم elbow لګوم تاسو د پوهه لپاره ټیک شو نو mgh is equal to kinetic energy linear ما سره څه برابر ده د half mv square او kinetic energy کومه angular وا تاسو په دې کنه half I omega square خبر باندې پوه شوي کنه نو دلته چونکه هوپ دی نو دلته تاسو نه یې په دې ځای کې چې کوم ځای کې ما سره دا 10 والټ سلندر هوپ ته زرنګ هم مې کنه رنګ ورته هم مې کنه او 10 والټ سلندر ما سره دی انرشیا گی ونده کنه چې انرشیا گی ونده نو ګورئ دلته چې mgh is equal to half mv square په خپل ځای باندې پلس half په خپل ځای دی انرشیا په ځای باندې هغه ویلیو واچوي mr square omega square ٹھیک شو نو mgh is equal to half mv square او plus half mr square omega square شکه نه نو mgh is equal to half mv square او plus half m v is equal to r omega ده کته په v square پټ کولای شم کنه پټ کولای شم لکه تاسو ویلې چې v ما سره څه برابر ده r omega برابر ده پیرانو r omega برابر ده نو چې د دوه په د پاسه ز سکوير والا ما نو دا سره v square شکم دی په ځای ما v square پټ کنه د خبره باندې پوه شوي کنه اوس دلته داسې چلو گیا چې په دې ځای پورې تاسو پوه شو یارانو mgh is equal to half m ته کامن والی ساري half m ته کامن ما والی بلکې داسې چلو کوي کنه داسې چلو کوي کنه چې دلته m ته نه کامن والی ځای نو ما څه پاتې half v square ما سره پاتې شو plus half v square ما سره پاتې شو m د m سره څه شو کینسل شو کنه نو gh is equal to half of half د دې LCM والی ځای 2 نو دین راغی v square plus v square نو 2v square divided by 2 او دا کټ شو نو دین راغی v square نو مطلب gh ما سره څه برابر شو د v square برابر شو نو v square is equal to gh دلته روټ والا د دې سره ختم کا v is equal to gh ما سره لګا مطلب د دې سپیډ په دوه سيزونو باندې ډیپند کوي یو په ګریویټي ډیپند کوي او بل په هایټ باندې ډیپند کوي دلته چې کومه لري د ماس په کې د سره آرام لګي لکه دا چې کوم ما سره د هوپ ماس دی د په سپیډ کې چې کومه د ځنه اکاونټ کوم ځای چې فارموله کې ما سره رانه دا اصل کسی شی دی په پوتنشل انرژي کې لاس وشو او کاینټیک انرژي ګیان شو کاینټیک انرژي دوه کاینټیک انرژیز دی یو چې کوم د لینیر دا او بل چې کوم د انګولر دا او دا الریډي تاسو دا خبرې کړې چې لینیر ما سره دا انګولر ما سره دا ما سره د وی ویلیو سره لا وی از ایکوال ټو جی ایچ دا څه شي سپیډ ما سره راغی دا راغی د کومه هوپ چې کومه 10 والټ سلندر هوپ خبر باندې پوه شو کنه دا ما سره دغه څه شي راغی دا سپیډ راغی اوس پیرانو د چل کو چې زه به دا استعمال کوم ځکه چې دا خزانه میټاوم ځکه چې دوانو کې بیا کمپیریزن کوم چې سپیډ د چا زیات دی خبر باندې پوه شو کنه رولینګ اپ ډیسک اینڈ هوپ ډاون انکلاین پلان دلته د سیم تاسو راتلی شي ایم سی کیوز کې تاسو راتلی شي چې کچېری پیرانو یو هوپ دی بل چې کومه دا سالډ سلندر دی یا ډیسک دی دا دوانه ما په انکلاین پلان باندې را پرې خو نو کوم یو به مخ کې را رسي ایم سی کیوز دی ساده خبره نو د دې بل د لپاره چې کیلکولیشن کوم الریډي د لپاره خو کیلکولیشن وکړو کنه د دې بل د لپاره چې زه کوم زب سیم سټریټیجی فالو کوم او ویل فالو د سیم سټریټیجی خبره باندې پوه شوي کنه لکه زه اوس دلته راغلم سالډ سلندر زه راغلم سالډ سلندر یا کوم ته چې زه سم ډیسک ورته ما ډیسک اوکې ډیسک پیرا چې ډیسک لاندې را روان دي نو دلته څه شي کې لاس راځي پوتنشل انرژي کې لاس راځي او کاینټیک انرژي کې دوه قسمه کاینټیک انرژي کې یو چې کومه روټیشنل کاینټیک انرژي د بل لینیر کاینټیک انرژي دا خبره ختمه نو ګورئ دا فارموله ده لاس اینڈ پوتنشل انرژي نو څه شو mgh is equal to سو انرژي نه کېږي دوه یو چې کوم دی لینیر دا half mv square او بل چې کوم دی انګولر دا half I omega square خبره ګوره ټول د انرژي ده خبره ګوره ټول د انرژي ده دلته ما د انرژي ویلیو دا پټ کړی دا خیال هم دی کنه دا مې پټ کړی دا او دلته د انرژي ویلیو چې کوم ډیسک دا بس دلته پټ کوم
خبر باندې پوه شو کنه نو ګوري دلته چې mgh is equal to half mv square او plus half انرشیا ما سره څه برابر ده ما سره برابر ده half سوري برابر ده د half خیال هم دی mr square ٹھیک شو half mr square ده ٹھیک شو اوس دلته سوچ وکړئ چې په دې ځای کې او دا اومېګا سکوير په خپل ځای باندې ولیکئ انرژي هم پورت کړه کنه اومېګا سکوير ما په خپل ځای باندې ولیکو نو mgh is equal to half mv square او plus 1/4 एक कम 2 दूनी 4 mr square ओमेगा square उस वीर से बराबर है और ओमेगा बराबर था ना नो mgh is equal to half m पखपल से प्रेदा v square पखपल से प्रेदा plus 1/4 m अगर बजे पुट का v square वो क्या करना पड़ेगा ये लगा m बोथ साइड तक कट की दा कट मासरा सपाते शो gh is equal to half v square और plus 1/4 v square मासरा पाते शो खबर बानी पोषो क्या ना नो gh पखपल से बानी प्रेदा दलता 4 का मनवार दलता राजी 2v square और plus v square नो राजी दलता 3v square divided by 4 राजी नो उस दलता सोचो कहीं दा इक्वेशन ज़लक दलता रावलो मखा इजाज़त दे गज़ी की तरह रावलो मसाइदा दलते लग रावलो मखा ज़के चिबिया कंपैरिजन बकू नो खाम खा चिबिया मुक्ता समस्या मसले पते की नाराज़ी ओके ना नो पूरे दलता ची gh is equal to 3v square divided by 4 शो नो दलता सो बोले ची v square पखपल जबाने पर ना वही 4gh पखपल जबाने उदा 3 चिदे खरज चला बराजी डिवीजन ला बराजी सादा खबरा چې स्क्वायर रूट څخه ته په سایډ بس خلما روټ بخلما دا کټ شو ما سره v برابر راغی د 4/3 gh انډر د روټ وزل ته سوچو کې ښه دلته ګوره سوچو کې دا ګوره انډر د روټ دی ښه ځنه چې د لاین سره ما مکس کوي به تاسو وایي چې راکا پیرا روټ خو خطا کو 4/3 gh ما سره راسي دا څه شو دا را ما سره انرشیا د څه دا ډیسک رااله خبر باندې پوه شو کنه وزل ته سوچ کوي د سوچ مقام او د عبرت مقام دا د ذهن چې لګیا مو کیمرا چې کومه کار پرې خلنو د خپل کیمرا لګا چیک کما خوشالي بالکل کیمرا چې کومه لګیا د کار کوي یاره هم دلته سوچ او د عبرت مقام دا دی چې کدل تزره د کوفیشنټ وګورم یا کانستنټ وګورم په دې ځای کې دا 1 دی چې دی 1 لکه دا زری سری کړی شمه چې v is equal to 1 gh under the root اوکې دا زری سری کړی شم د څه د پاره دا چې کومه د هوپ د پاره کیلکولیټ کړه خو که 4/3 تاسو 4/3 کوي کنه نو دا 1 لږ زیات راځي لکه دا سره راځي دلته زړه لیکل شمه چې v is equal to 1.33 gh under the root دا مسره د سره راځي دا مسره د سره راځي اوس تاسو ذهن څه وایي تاسو څه وایي چې سپیډ چې کومه ده د ډیسک زیات شو که سپیډ چې کومه ده د هوپ زیات شو یې سپیډ چې کومه ده د هوپ زیات شو که سپیډ چې کومه ده د ډیسک زیات شو سبا وایي speed of disk چې کومه ده دا greater شو د speed of hoop نه لکه disk به مخکې را رسي دا disk به سرته وي مخکې به ځي ځکه چې v is equal to 4/3 gh under the root ده او دا به ورستو رسي ځکه دا چې شي v is equal to only gh under the root ده دا به ورستو رسي خبر باندې پوه شئ کنه نو ولې ریزن څه ده اونې خبر خدا چې د دوه سپیډونو چې مار او وستو دلته تاسو ماس په نظر باندې ناراضي نو یو MCQs خدا شو چې the speed of hoop as well as the speed of disk doesn't depending upon its masses पोजीशन باندې डिपेंड کوي پھر سے په گریویټي ډیپند کوي په هایټ ډیپند کوي په گریویټي ډیپند کوي په هایټ ډیپند کوي د خبر باندې پوه شئ کنه یو MCQs شو چې که هوپ دی او که ډیسک دی د دوه رفتار د په ماس باندې ډیپند نه کوي اوکې دا دویمه خبره دا شو چې پیرانو که د سپیډ د زیاتوالي خبره وکړي چې د چا سپیډ زیات دی نو د ډیسک سپیډ ډیفینیټلی تاسو سره 1.33 دا راغلی دی او د هوپ چې کوم سپیډ دی دا تاسو سره 1 راغلی دی نو ته چې 1.33 از ګریټر دین 1 کچره د روټ نه اوټم کې بیا هم دا ګریټر راځي دا بل اس راځي خبر باندې پوه شئ کنه نو موږ څه وایو چې د څه شی ورته وایي د ډیسک چې کوم سپیډ دی د ډیسک چې کوم سپیډ دی دا به زیات دی د هوپ نه okay disk speed will be greater than the hoop speed okay دا به سیده greater خبر باندې پوه شئ کنه دا به سیده greater clear دی کنه اوس دا ډیپند په څه باندې کوي already تاسو دلته لا اف کنزرویشن اف انرژي پیژاندا چې پر څه به دلته خود کنزرویشن اف انرژي کومه لا ده په یو انرژي کې لاس راځي نو بل اگین کیږي خبر باندې پوه شئ کنه نو خطر روان دي پوتنشل انرژي لاس کیږي او کاینټیک انرژي گین کیږي نو ما چې کومه دا فارموله استعمال کړې ته اصل کې زما لا اف کنزرویشن اف انرژي
خبر باندې پوه شئ کنه لا اف کنزرویشن اف انرژي چې لاس ان پوتنشل انرژي will be equal to gain in kinetic energy linear plus gain in kinetic energy کوم rotational خبر باندې پوه شئ کنه لکه دوه قسمه kinetic energies دي یو چې کوم دی linear دا او بل چې کوم دی rotational دا د خبر باندې راسي کنه نو دلته دویم سیکیوز تاسو already clear شو چې آیا the hope speed or the disk speed چې کوم دی دا په mass depend کوي کنه no doesn't depending upon masses په څه شي دا ډیپند کوي دا ډیپند کوي په ګریویټي او په هایټ باندې خبره باندې پوه شو کنه دغه د کیلکولیشن کما چې طریقه دا هغه الریډي دا خبره باندې ورسېدای ساده خبره خیره خبره چې باټم ته به څه شي مخکې رسي باټم ته به دا د بلازوی مخکې رسي دا ډیسک نه دی دا ډیسک دا خامار بچي به مخکې رسي دا بل پروسټ رسي کلیر دی نو دلته چې کومه کوېشن تاسو لا په پرچه کې راتلی شي زلګ هغه تاسو لیکم چې تاسو لا څنګه راتلی شي کوېشن په پرچه کې یارانو کې دل راتلی شي ګوره اولنې چې کوم سوال دی اولنې سوال دلته راتلی شي چې calculate the speed of the disk and hoop and also determine that which one will be reached first to the bottom okay daga shandalo bratleshi question number 2 if you have a disk and a hoop okay placed on inclined plane okay so which one will be reached first to the bottom come yoba makke jugo mare bottom ta rasi okay bottom come yoba bottom ta sarasi makke barasi this in the ratleshi question number 3 tasu radi ratleshi yarano che calculate already ma da ta kadi di to determine if two objects, one is disk, another one is hoop, is placed on any inclined plane, making angle with x-axis. So calculate the speed for the both objects and also determine that which object will move first to the bottom. That is the right. خبر باندې پوه شئ کنه همدغه شان تاسو لا د سیم راتلی MCQs کچریزه تاسو لګ واضح کوم دا خبره الریډي دا تاسو پیژندل لږ نو سبا دا سایډ هم لګ میټاو کوم اوکې تاسو MCQs د سیم راتلی شي خبر باندې پوه شئ کنه چې if you placed any disk okay disk زخلمه څومره هایټ 5 میټر اوکې calculate its speed the speed calculate کا نو کچری تا ته دا یادی چې پیر سبا د ډیسک د بار چې کوم کیلکولیشن ما وکړو الریډي خو ما سره غلې دی v = 4/3 gh راغلی دی انډر د روټ بیا تا ته مشکل څه ده 4/3 g چې کومه تقریبا 9.8 تاسو 10 والے او هایټ سره 5 دی خبر باندې پوښتنه کیلکولیټ کړئ ولې چې میټر پر سیکنډ دومره ما سره دی سپیډ راغلی دغه شان سیم MCQs تاسو لا په هوپ کې مراتلی شي خبر باندې پوښتنه کنه چې هایټ دومره دی تاسو سپیډ اف د هوپ معلوم کړئ خبر باندې را سیکنډ راځي آیا په ماسز ډیپند کوي دا خبره ما بار وکړه چې دا په ماسز ور ډیپند نه کوي خبر باندې پوه شئ نو هله دا چې نن نه لیکچر به تاسو انجوای کړئ भरपूर طریقې سره به تاسو د دې دوه ابجیکټ سپیډ چې کومه دا تاسو د دې قابل جوړ شئ چې دا به فایند کولای شئ اوکې انرشیا د کوم ځای کې راغلی دا الریډي دا ټیبل ما تاسو لدر کړی دی چې کومه انرشیا فار د هوپ دا اوکې I is equal to mr square اوکې او انرشیا فار د ډیسک دا چې کومه دا I is equal to half mr square هغه ټیبل کې چې کومه ده دا تاسو الته وګورئ کچره موقع ملو شو نو ان شاء الله د دوانه انرشیاز به هم پروف کومه د خیره سره تر دې دمه دومره کچره دا چینل د لیکچر تاسو خوښ شوی ضرور یو اپیل به تاسو ضرور کوم چې دا چینل وسره ضرور سبسکرایب کړئ بیل آیکن پریس کړئ چې پر روان ټیم کې کوم نیو اپډیټس تاسو ته په ټیم باندې ملایوي په خیال ساتئ الله مسپارم د الله پامان